بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام پښتنې سره زم عرفان خان. نن مشروط اجازت ورکړل شوې ده چې پروژو کې بعد تراویح مونږ اجازت ورکړي د صدر مملکت ډاکټر عارف علوي سره د مختلف مکاتب فکر تعلق لرونکي علما یو میټینګ شوې ده او په شلو نقطو باندې اتفاق شوې ده. په دا اړه باندې نن خبرې کوو چې د فاصله به څنګه ساتل کیږي. د هغې سره خبرې کوو چې دا وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا نه متاثرو مریضانو شمیره د یو زرنا سیوا شوې ده. د ټولو صوبو په نسبت په خیبر پښتونخوا کې د مړو شمیره ټولونه زیاته ده چې د دې د ما 50 کسان د کورونا وایرس د وجې نه په خیبر پښتونخوا کې مړه شوي دي. خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بعد دغه کورونا وایرس مریضانو د ټیسټونو روزانه بنیادونو باندې شمیره منګه زیاتو. موږ کتل چې پرون ورځ کې دغه شمیره 200 ته رسیدلې ده او روزانه بنیادونو باندې اوس د ډیرو مریضانو ټیسټونه کیږي. د خدشه ظاهریږي چې کله ټیسټونو کې اضافه وشو نو دغه سره بعد متاثر مریضانو شمیره هم سیوا کیږي. او موږ کتل چې په یو ورځ کې وکم سل کیسونه یعنی 93 کیسونه پرون په یو ورځ کې په خیبر پښتونخوا کې راغلل چې هغه د کورونا وایرس نه د خلک متاثر دي. دغه سره حکومت دا فیصله هم کړې ده چې د تورخم د لارې کم اخوا پاکستانیان دي هغه به په هفته کې 2000 دغه لپاره کولاویږي او 1500 تنان به خیبر پښتونخوا ته راوړل کیږي. دغه لپاره په ضلع خیبر کې قرنطینه سنټر جوړ کړی شوی دی. هغه کې بعد 2 ورځې هغه خلک ساتل کیږي او دغه نه بعد بیا چا کې علامات وي هغه په قرنطینه سنټر کې 14 ورځې لپاره ساتل کیږي. دغه د وفاقي حکومت فیصله مخې ته راغلي دي. دا سره هم ذکر کوو چې دا وخت کې په کورونا باندې هم سیاست روان دی. وفاق کې چې چا حکومت ته تحریک انصاف پسند کې چې چا حکومت ته پیپلز پارټي یو ول باندې د هغه حمله جاری کیږي. دغه اطلاعات هم مخې ته راځي چې په وفاقي سطح باندې د وسلور وفاقي وزیرانو دا ډیوټي لګول شوې ده چې هغه پسند حکومت باندې تنقید کوي. په دا اړه باندې هم خبرې کوو چې کورونا وایرس ولې د سیاست اخکار شو. صوبایي حکومت د کورونا وایرس د وجنه د صوبې په معیشت باندې چې کوم اثرات مرتب کیږي دغه حواله سره یو معاشي ټاسک فورس جوړ کړو. دغه ټاسک فورس یو ریپورت تیار کړی دی. هغه یو اندازه لګولې ده چې دغه خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د وجنه تقریبا په 15 ورځو کې د 14 لکو پورې خلک بیروزګار کیږي. په دا اړه باندې هم خبرې کوو چې هغه زمونږ په معیشت باندې څومره نقصان رسي هغه باندې څومره منفي اثرات مرتب کوي. خدا وخت کې موږ ذکر کوو چې خیبر پښتونخوا کې کم خیبر میډیکل یونیورسيټي وا هغه کې کم ټیسټونه کېدل په ډېر لږه موده کې د هغه په تعداد کې اضافه راغله. په دا اړه به پوښتنه کوو چې څومره کیسونه د ورځې راځي په کې څومره مثبت راځي څومره منفي راځي. حکومت نور څه اقدامات د هغه لپاره پورته کوي. دا وخت کې موږ سره د خیبر میډیکل یونیورسيټي وایس چانسلر او چیسټ سپیشلیسټ ډاکټر ارشد جاوید صاحب ټلیفون د لارې شریک دي. ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو. السلام علیکم. ډیره مننه. ډاکټر جاوید صاحب اول خو خبره ده چې په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې دا یو لیب شروع د ورځې نه تاسو را روان وي. لږ بغواړم دا چې اولنې کمی ورځې وي هغه کې څه مشکلات او څومره خلک راتلل ټیسټونه وکیدل او نن څه صورتحال دی د هغه لیب. خیبر میډیکل یونیورسيټي کې پبلک هیلث ریفرنس لیبارټري یو 2 کالانه صوبایي حکومت جوړولو یو منصوبه و او موږ تقریبا هغه د پاندیمک شروع کېدو نه مخکې پورې هغه مکمل کړی و. خو دا لیبارټري دا قسم ورک لوډ او صورتحال لپاره خو بالکل هم تیار نه و. چې کله دا بیماری شروع شوه او ټیسټونو اعلان وشو نو په کې پی کې هم دغه یو سرکاري سطح باندې یو لیبارټري و چې موږ ته ذمہ داری راکړه شو. شروع کې موږ د کیپاسټي صرف 40 ټیسټ په یو ورځ کې کولای شو. خو صوبایي حکومت باندې دا یو ریسپانسیبিলিټي راکړه چې being the only public health reference lab دا موږ ذمہ داری ده. نو موږ ته هنګامي بنیادونو باندې فند هم مهیا کړل 100 مليون روپیز او دا هم ویل چې څومره هغه کې اکوپمنٹ پکار وي within shortest possible time چې هغه موږ پروکیور کو او موږ within یو هفته او دوه کې موږ خپل کیپاسټي سرویخ نه یو 50 کړه بیا یو 2 هفته کې بیا 300 وکړه او اوس خدای فضل سره تاسو به اوریدلی وي چې خیبر پښتونخوا کې اوورال ټیسټینګ کیپاسټي کافي زیاته شوې ده. پرون ورځ کې 800 ټیسټونه شوي دي او کم کې خیبر میډیکل یونیورسيټي چې کوم پبلک هیلث ریفرنس لیب دی هغه پرون ورځ کې اته کم 900 ټیسټونه کړي دي
دا یو ډېر لوی نمبر دی ځکه چې دا ټیسټ ډېر پیچیده او ډېر کمپلیکیټډ او ډېر ټایم اخلي دا چې ټیسټ کیږي او اوس خیبر پختونخوا حکومت چونکې په کورونا حواله سره کافی ښه اقدامات کوي لګیا دی یو طرف ته خو دی کم چې سیمپلنګ کیپاسټي دا عام زیاته کړې ده صوبې هر ضلع نه هر تحصیل نه موږ ټیسټونه موږ لا راځي او موږ یې کوو داسې نه ده چې صرف پېښور او په دا غټو ښارونه تاسو به کتلی وي بریک ډاون چې پېښور او مردان نه پس بیا اپر دیر ټول نه زیات کیسز دي یا بنیر نه یا سوات نه او کوهاټ نه او هر ضلع نه راځي نو اوس دې وخت کې موږ د یونیورسيټي کوم لیب د سپک زره پر ټیسټونه کړی دي او خیبر پختونخوا حکومت دا فیصله کړی دا چې سوات ډي آی خان ابټ آباد او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې هم دا لیبارټریز کولاوي او یو دوه هفته پورې مردان او کوهاټ کې هم کولاو شي او پرایویټ سیکټر هم ځان سره انوالو کوي چې موږ ټیسټینګ کیپاسټي 2000 پر ډے ته ورسي او دا د پینډیمک مقابله لپاره دا ډېر ضروری ده چې مخبل کیپاسټي زیاته کو او دا چیلنج صرف صوبه خیبر پختونخوا کې نه ده بلکې دا ټول پاکستان کې نه بلکې ټول دنیا کې ده ایون امریکا غونډه ملک هم سټرګل کوي لګیا دی چې مخبل ټیسټینګ کیپاسټي زیاته کو او تاسو چې ویل چې څومره موږ ټیسټینګ کیپاسټي زیاته کو عمر ضرب موږ مریضان ډایګنوز کو او بیا به هغه کوارنټین کو نو دا یو موږ سره چې کوم یو انټرونشن د افیکټیو چې کوم د کورونا وایرس کنټرول کېدای شي هغه د هیومن ترانسمیشن چین چې مات کړی شي او هغه خو هغه وخت ماتېږي چې کله موږ ته پته وي چې د کستا کورونا وایرس دی او دا کوارنټین ته لاړ شي او دې نه علاوه چې کوم اوس حکومت اقدامات دي دا سوشل ډسټنسنګ والا دا انتهایی اهم دي او عوام ته پکار دی چې په دې باندې عمل کوي ادروایز موږ صورتحال کې دی شي ډېر خراب شي جی ډاکټر صاحب چې کوم دا هم تاسو خبره کوي هغه کیپاسټي وو سو ته یا تاسو ته ورسېدل او نور هم هغه کې اضافه کیږي دا په غواړم چې اوسه پورې څومره ټیسټونه شوي دي سرکار دا ټول ټیسټونه مفت کوي آیا په یو ټیسټ باندې څومره خرچه راځي سرکار ټیسټ موږ خبر باندې یونیورسيټي کې 100% فری ده او موږ ته تیار سیمپل صوبایي حکومت هسپتالو نه او د ډي ایچ اوز نه راځي موږ ته مریضان په خپل نه راځي دلته یونیورسيټي ته او دا 100% فری ده او پرایویټ سیکټر کې د فیس 7,500 روپے ده تقریبا 4-15,000 روپے په دې یو ټیسټ باندې خرچه راځي او ډاکټر صاحب حکومت کافی د اکوپمنٹ هم کافی ګران دی او د کټس هم ډېر ګران دي نن سبا یو مسله دا دی چې هر صوبه خپل ټیسټینګ کیپاسټي زیاتول غواړي او په دنیا کې د کم کټس دي یا د پی سی آر ماشینونه دي یا ایکسټراکټر ماشینونه دي هغه هم ډیمانډ ډېر زیات دی او سپلای کې لږ مشکلات دي نو موږ غواړو هم چې موږ خپل کیپاسټي زیاته کو بیا هم کله کله مشکلات پر سپلای کې راځي چې مارکیټ کې اویلیبل نه ډاکټر ارشد جاوید صاحب چې کوم رپورټ راځي هغه کې څومره وخت لګي یو کس ته یو مریض دی هغه ټیسټ وکي اگر رپورټ بیا تاسو هغه ورځ کې ورکوي یا په دویم ورځ ورکوي هغه کې وخت څومره لګي اکچولی دا یو ځل سیمپل موږ یونیورسيټي ته راشي او رجسټریشن نه ونشي تر ریزلټ کمیونیکیټ کولو پرې چې هیلث ډپارټمنټ ته موږ لګو که یو ټیسټ کوو نو هغه باندې هم 9 غنټې لګي خو چونکې دا بیچز کې کېږي په 9 غنټې کې موږ 50 ټیسټ وکړو نو ټیسټ باندې یو ټیسټ باندې وخت کافي لګي خو موږ اوس پر 24 آور کې دنه موږ ټیسټ ریزلټ هیلث ډپارټمنټ ته موږ کمیونیکیټ کړی شو په پاکستان جنرلی 48 آورز ټایم دی او تاسو ته شاید پته وي نن سبا رش دومره دی ایون په دنیا کې یو کې ما خپل ډاکټران ملګري دي رشتہ داران دي یو کې چې یو ټیسټ اوسي نو تاسو یو هفته کې رزلټ ملاويږي نو ډیپند کوي چې څومره لوډ دی کني په ټیسټ په خپل هم داسې فورن کېږي لکه دا عام ټیسټ بلډ شوګر یا هغه پشان نه دی دا چې یو کمپلیکیټډ وایرس جی آر این اے و ایکسٹریکٹ کا بیا پی سی آر کے هغه امپلیفای کیږي دا باندې ټایم لګي نو 24 to 48 hours از بس ٹھیک ټایم دی چې هغه کې رزلټ ملاوي
ارشد جاوید صاحب چې کوم حکومتي اقدامات دي یقینا هغه د ستاینې وړ دي چې په هغې کې څومره زیات ټسټونه کېږي هغومره به د مریضانو شمېره مخې ته راځي صحیح اعداد و شمار به موږ ته مخې ته راځي خو چې بیا کوم پبلک هیلث ریفرنس لیب دی آیا حکومت هغې لپاره څه نوي آلات واخیستل هلته نوې بړتیانې وکړلې یا هلته 24 اورز دغه خلک لګیا دي کار کوي په مختلفو شفټونو کې که نه هماغه کسان دي او هغه کیپاسټي څنګه زیات شوه تاسو ته ما وویل چې اول ورځ باندې خیبر پختونخوا حکومت ما ته دا وویل چې موږ ته 100 میلیون روپۍ درکو او ته په هنګامي بنیادونو باندې خپل اکوپمنټ او ایکسټراکټر پی سی آر ماشین چې په کار وی حواله او موږ هم په ودین فیو ډیز هغه خپل حکومت طرف نه موږ ته هیڅ قسم ته تکلیف نشته بلکې هغه هر قسم فائنانشل سپورٹ موږ ته راځي لګیا دي تر څو پرې هیومن ریسورس دی هغه هم موږ ته حکومت ویلي دي تاسو څومره کسان پکار وي خو هغه کې چونکه دا ډېر ټیکنیکل هیومن ریسورس دی کې پکار وي عام ټیکنیشن دی کې کار نشي کولای نو موږ بس لا په فضل سره یونیورسيټي کې خپل دوم کیپاسټي شته دی چې موږ درې شفټه کې کار کوو 24 آور لیب کار کوي او وی آر مینیجینګ موږ نن لیست جوړو اویا کسان ټوټل کار کوي لګیا دي پروفیسرانو نوونه سے تر نائب قاصد او سپیکرانو پر تقریبا اویا کسان درې شفټونو کې کار کوي او دا مونږ د لیبارټري دا کوم چې صوبې ټول لوډ دی هغه چتو لګیاو او دا خوشاله خبره ده چې دا صرف حکومت صرف کې میو لیبارټري باندې نه بلکې اوس نورا لیبارټري هم را روان دي او هغه هم اوس کار شروع کو حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې هغه لیبارټري پرځنیمه کې اکریډیټیشن سرټیفیکیټ چې ملاو شي هغه هم کار شروع کی او پرایویټ سیکټر کې رحمان هسپتال او نارتھ ویسٹ هسپتال هم شروع کړی دي او حکومت کوشش کی لګیا دي چې نور پرایویټ کم لیبارټریز دی آغا خان او شوکت خان هم هغه سره هم سمجھوتا کوي چې موږ ټیسټینګ کیپاسټي زیات شي او پبلک سیکټر کې هم دا غټو خارو کې لیبارټري جوړې لګیا دي چې سره به صورتحال نور هم امپروو شي صحیح ډاکټر صاحب چونکه شره څومره دا ټول زیات بوج تاسو هم ذکر وکړو موږ ته هم پته دا ډیر زیات لوډ ټول هغه په دغه پبلک هیلث ریفرنس لیب باندې دی شره څومره دا روزانه بنیادونو باندې څومره خلک هغه ترازی د هغوی ټیسټونه کیږي او زه چې دا شره تا ګورم تاسو په پاکستان لیول باندې دا ټي بي کیم ټول ګوري چې پنجاب او سندھ کې ټیسټونه ډیر کیږي لګیا دي خو چې کوم ډایګنوز کیسز دي کرونا وایرس هغه کوم خیبر پختونخوا پنجاب او سندھ سره موازنه وکړو نو پرسنټیج وایز آبادی له حساب سره موږ تعداد غینه کم نه ده لکه موږ یو زر کیسز دي نو پنجاب کې 3.5 کیسز دي او سندھ کې 2000 کیسز دي نو موږ آبادی له حساب سره ټیک کړو پنجاب کې پرسنټیج هغه کم دی ځکه چې الته لاهور او کراچۍ کې پرایویټ لیبارټریان ډېر زیات دي او خلک چاته که ضرورت وي او کنه وی ډېر خلک دا انداز سے هم ټیسټونه کوي نو هغه والا کافی پرسنټیج کم نه ایون موږ په صوبې کې هم رحمان میډیکل انسټیټیوټ ته څوکزي خپل مرزه باندې نو هغه پوزټیو پرسنټیج ډېر کم دی خو موږ ته خو چې صرف ټارګټډ پاپولیشن ټیسټونه راځي چې چا یا ټریول هیستوري وي یا چا کانټیکټ وي یو مریض سره یا هغه بیمار وي او سسپیکټډ وي نو موږ ته څنګه ټارګټډ پاپولیشن راځي نو موږ سره ډیر زیات دي موږ 15 to 18% چې کوم ته کیسز راځي هغه کې 15 نه 18% کسانو ته کرونا وایرس پوزټیو ټیسټ راځي صحیح ډاکټر ارشد جاوید صاحب اخیری پوښتنه کوم کومه کمپیریزن کوو د پنجاب سره د سند سره تاسو هم وی الته په پنجاب کې ډیر زیات کیسونه پوزټیو راغلي په سند کې هم ډیر زیات راغلي که بیا موږ خپل خیبر پختونخوا ته ګورو نو ډیر کم د هغې په نسبت کیسونه راغلي خو دلته د مړو شمېره ډیره زیاته ده دلته غواړم ستاسو ایکسپرټ اوپینین چې د دې مړو دا شره دلته په خیبر پختونخوا کې ولې زیاته ده ما څنګه د خبره سره ما اتفاق نشته تاسو چې موږ کیسونه آبادی له سره پنجاب او سند نه کم نه دي که تاسو آبادی وګورئ پنجاب موږ نه 3 ګنا زیاته آبادی ده خو موږ نه کیسونه 3 ګنا زیات نه دي تقریبا 3 ګنا پرې دي نو موږ کیسز مسکیږي نه لګیا دي خو د مرګ شرح موږ په صوبې کې زیاته ښکاري کو کې نمبر دومره کم دی چې هغه نه څه کنکلوژن سره نشي ډرا کولای ساينټیفیکلی خو زه یو خبره به وکم کې پی کې زستو درسلور رزو کې داسې کې لدویرل هسپتال او نو خارما
چې داسې ضعیف کسانو چې داخل شول او هغې ډیت هم وشو خو هغې نه چونکې ټسټ اخیستلی شوی او واخیستو او موږ رزلټ انتظار کړو نو دوی په باډي نه رشته دارانو ته ورکوله تر څو پورې ټسټ رزلټ به نه راتلو او موږ چې وکتل ما ته 4-5 داسې کسان یاد دي چې هغه ډیت دوران کې چې هغې نه ټسټ واخیستلی شو آی سی یو دوران کې او هغه به ډکلیئر شول کورونا وایرس او بیا هغې ته باډي حواله شوه او خاص خپل چې کوم اس او پیز دی هغې مطابق هغې بهر یې رسو نو ما خپل خیال دا دی چې خیبر پښتونخوا کې په دې باندې توجه ډېره زیاته دی موږ داسې چې بغیر د څه وجه ډیت په موږ هسپتالو کې اوسي نو هغه هم داسې نه پرېږدي تر څو پورې هغې کنفرم کړی نه وي چې دلته کورونا ډیت نه او دا بله ورځ موږ ته خبرې اورېدلې چې سند کې چې داسې و چې داسې ډېر کسان داسې راغلي وو چې هغې وایي چې موږ خو به ټسټ ورته نه کوو همداسې مو پرېښودل نو آی تھنک کې پي کې لږ هیلث سیسټم زه به وایم چې لږ زیات مې بي چې چا ته اتفاق نه وي خو موږ داسې دی چې موږ نه مریض ډېر مس کوو او نه هغه ډیټ مس کوو کورونا د وجه صحیح موږ ولا لږ زیات ښکاري صحیح ډیره زیاته مننه ډاکټر ارشد جاوید صاحب د پبلک هیلث ریفرنس لیب دغه اعداد و شمار نه د خبرولو خپل رائے راکولو ما خبر ده چې خیبر پښتونخوا کې روزانه بنیادونو باندې د کورونا وایرس مریضانو تعداد کې اضافه کیږي چې څومره هغه کې اضافه کیږي دغه یو وجه دا خود لیکيږي چې ټیسټونه زیات کیږي نو مریضان تعداد به هم زیات راځي او موږ سره ټلیفون د لارې موجود دی ډاکټر ایوب روز صاحب چې ډایریکټر جنرال دی پروینشل هیلث سروسز اکیډمي ډاکټر صاحب تاسو کله وایو مننه عرفان بھائی تھینک یو ویری مچ ډیره مننه ایوب روز صاحب اولنې پوښتنه هغه کوو تاسو د پبلک هیلث ایکسپرټ هم یې مختلف پوزیشنو باندې پاتې شوي یې تعداد کې ډیره زیاته اضافه را روانه ده یو طرف ته حکومت سیاسي خبرې نه کوي چې یو طرف ته لاک ډاون دی بل طرف ته ختم شي خلک هم راوځي احتیاط نه کوي د حکومت نه زیات د خلکو غلطیان دي چې احتیاط نه کوي سو آیا اوس هم هغه یره پکار ده چې موږ سره وي تاسو ډیره مهرباني دا ډیر سوال دی ځکه چې دې سوال مونږ خاص کر پښتانه په خپل صوبه کې حیران کړي یو چې مونږ کې ولې دا عقل او دا شعور ناراضي چې مونږ د حکومت چې کوم انسټرکشنز دي یا د پبلک هیلث نه کوم انسټرکشنز دي یا د پروفیشنل نه انسټرکشنز دي او هغه دای چې آیسولیشن دی آیسولیشن ټیک ته یو دوه هفتې د معمولي سټریکټ سو خلک په کورونو کې ناستو او زه نه پوهېږم چې د حکومت زه به دا ونه وایم چې د هغوی پکې څه نرمي راوستې ده خو کم از کم زه به دا ووایم چې ښه صحیح طریقې سره ښه په سختۍ سره که دا کنټینیو ساتلی شوي یو میاشت باقاعدګۍ سره ځکه چې زه روزانه پېښور ته ځم راځم زه په لاره وینم چې په سلو کې تقریبا 15 کسانو ماسک اچولي او په ټولګو کې ولاړې د 15 نه د 10 کسانو پورې نن زه چې واپس راتلم ما په موټرسایکل باندې 3 او 400 کسان ولید او د یو ماسک نو دغه شان ډېر مثالونه دي دکانونه ډک بازارونه ډک مارکیټونه ډک سبزی که د خوراک ځای که نور څه داسې دغې مارکیټونه او شاپینګ سنټر دا خلک زه نه پوهېږم چې یا د روزګار د تلاش کولو په وجه یا د ناپوهۍ د وجې نه یا د لاشعورۍ د وجې نه او بل دا به وایي چې یاره بس خو الله تعالی کوي نو الله تعالی خو هر څیز کوي او خو داسې څیز نشته په دنیا کې چې هغې نه کوي موږ خپل عقل چې الله تعالی لاس کې عقل فهم دا راکړي دی هغه موږ به کله استعمالو او دغه غلطیانې پایلپ کیږي او دا جمع کیږي او دا اسنه خدای نه کا دا ډیر شي راشي او ځکه تاسو ته دا وایم د اولنې ورځې نه تقریبا د 2 میاشتې نږدې کیږي 55 ورځې وشوي چې دا په پاکستان کې دا کیس ور راغلی نو دا غي نه پس چې کوم تاسو دا ګراف وینئ نو ورځ ورځ زیاتېږي په کوم ډسټریکټ کې چې دا اول زیاتو لکه مردان بوالو او په سر کې ډیر زیات او وروسته بیا کیسونه لږ کم شو ننم که زه داسې ووایم ننم لسته پاسه سل کیسونه په پاکستان په مردان کې زه د دې یوې ضلعې مثال درکوم نو هغې کې دا مطلب نه دی چې دا بالکل ختم شو د یو نه شروع شو دا د 110 کیسونه شو لسته پاسه سل کیسه شو د دې دا مطلب دا دی چې 2 4 شپږ لس دا روزانه ایډ اپ کیږي
نو دا کیسونه د کم نه راځي دا هم دغه خلک چې د دې د بې احتیاطو په وجه باندې راځي جی حالانکه انو ایگزٹ دا چې کوم دي کافي حد پورې کم شي خو پېښور چې کوم دي پېښور کې دا د کیسونه زما خیال سے 170 180 ته ورسېده تقریبا 13 کوڅې چې کوم دي هغه لاک ډاون شوي دي او نن زما په دفتر کې ولکو هغه وی چې په یو کور کې چې کوم کس وفات شو نو دا وی 15 کسان نورم پوزټیو راووتل نو دا ګلمل کېدو نه د یو ځای کېدو نه د نه آیسولیشن په وجه باندې او د کراوډینګ او د ګیدرینګز په وجه باندې دا څیزونه سیوا کېږي بل عرفان بھائی دا خبره ده زموږ رسم رواجونه ډېر زیات اوس هم خلک ودونه کوي اوس هم رسمونه کوي اوس هم غومې او کوئی دنې او دا څیزونه په پروګرامونو کې کوي او اوس هم هغه ګیدرینګز چې کوم دي ټیک ته ساده پورې کم شوي دي خو بیا هم زموږ د پښتنو دا رسم و رواجونه چې کوم دي کافي حد پورې اوس هم سیوا دي ځکه دا وایم تقریبا زموږ ټول کیسونه په پښتونخوا کې چې کوم دي تقریبا 900 ته ورسېدي 900 دي او په هغې کې 50 کسان چې کوم دي نو هغه وفات شوي دي اوس هم که زه فیټیلیټي ریټ په حوالې سره ونو 4.5 یا 4.8 ته دا فیټیلیټي ریټ سیوا شوي دي نو دا په دې وجه نه دی چې یاره یو خاص ځای کې ټیک ته یو خاص ځایونو کې فوکس دي پېښور مردان جی خان یا نن سبا سوات او لوردید کې دي کیسونه ډېر دي خو بیا هم چې مکمل لاک ډاون مکمل آیسولیشن مکمل کور ته محدود کېدل نه وي نو دا کیسه به دغه شان روانه وي او موږ په دې خوشفهمۍ کې وو چېرې دلته کم دی او هغه نور ملکونو کې سیوا دي راشي نو دا زموږ خوشفهمي ده ګورې زه به د خپل قوم ته د خپل وطندارو ته دا ریکویسټ وکړم دا التجا وکړم دا منت وکړم چې مهرباني وکړئ دا آیسولیشن ډېر زیات ضروري دا کوئ او ورسره دا د احتیاطي تدابیر چې کوم دي ډېر سمپل څیزونه دي هغه دوی بالکل نه کوي او دا د دې سپریډ د دې ټرانسمیشن او د خورېدو یو غټ سبب دی ډاکټر یوبرو صاحب امریکا هغلته خو خلکو کې شعور هم زیات دی پوهه هم خلک کوي چې هلته ډېره زیاته ده ډېر زیات کیسونه رالل تر اوسه پورې 30,000 خلک یادېږي چې سره په امریکا کې مړه دي آیا هغوی هم دغه احتیاط نه وکړی هغوی هم د دې خبرو پروا نه وکړې کوم چې نن دلته موږ کومې خبرو سره مخ یو په اول سر کې زما خیال په ټوله دنیا کې دا بې احتیاطي شوې ده یوازې که هغوی که ډېر شعور هم وي نو دا شوې ده باوجود د دې چې هلته صفایي او هایجینیک او ایجوکیشن او دا څیزونه ډېر دي خو که تاسو خیال کړي نو دا ټول مرګونه 99% که نه نو 95% دا مرګونه چې کوم دی هغه د 60 یا د 60 نه سیوا په مریضانو کې راغلي نو که هغوی لږ هم انفیکټ شوي دي نو هغوی د زاړه کوم لږې ډېرې بیمارۍ وي هغه ایګزیجریټ شوي دي او هغه د هغې د وجې نه د هغې په سبب باندې د کورونا دغه شو یو سبب جوړ شو خو د هغوی نور مدافعتي نظام دومره کمزور چې هغوی وفات شو ټیک ته ستاسو خبره ټیک ده خو هم دغه خلکو دا احتیاط نه دي کړی نه یوازې زموږ په ملک کې بلکې هغوی هم چې په دې پوهېدل چې یاره د دې دپاره داسې پکار دی آیسولیشن پکار دی ډډه د خلکو نه پکار ده څه ټچ کول نه دي یو بل سره ډېر نږدې کېدل نه دي پکار او کوم مختلفو ذرایع دي په کوم چې دا خورېږي د هغې احتیاطي تدابیر ډېرو خلکو ته نه وه پته نه یوازې په پاکستان کې بلکې ډېرو ځایونو کې د څو هغوی ته دا پته لګېده نو دا انفیکشن کافي حده پورې خورې شو او دغه هم سبب په هغوی کې هم په هغه خلکو کې هم دا خورېدل چې کوم دی هم د دغې په وجه و چې هغوی دا کاروبار باقاعده جاري وساتم ډاکټر صاحب اخیره پوښتنه کوم یو دغه خبره هم کېږي چې څومره موسم ګرمیږي نو هغه وایي چې د وایرس دغه خورېدل به کم شي آیا دې خبره کې څومره صداقت دی واقعي چې ګرمي راځي نو دغه وایرس به کم شي او بیا به دغه خلک بهر بازارونو ته او دې څیزونو ته راوځي څنګه چې اوس هم ګرځي یره دا وینا کېږي چې د ټمپریچر سره د ټمپریچر سیوا کېدو سره به د ګرمایش سره به دا لږ ختم شي یا مدم شي خو داسې ملکونه هم شته چې په هغې کې اوس هم ډېره ګرمي ده او استرالیا شو نیوزیلینډ شو په هغې کې دا کیسونه کافي ډېر دي په نورو ملکونو داسې شته دي یو څو ملکونه چې په هغې کې داسې مدلله خبره نشته دی چې یاره او د ټمپریچر د زیاتېدو سره به دا کم شي خو که تاسو دغه وګورئ ایکویټر ته وایي خط استوا چې کوم دي
هغې نه پر چې څونه ملکونه دي یا شمالي ملکونه دي په هغې کې دا سیوا دی او د خط استوا نه لاندې ملکونه چې په هغې کې دا ډېر یکه دوکه دي. نو څه حده پورې دا هم ویلی شي چې یاره د خط استوا نه کوم لاندې ملکونه دي یا ګرم دي او د هغې نه بر چې کوم دي هغه یخ دي او موسم هم په دغه وخت کې د دې راتلو موسم چې کوم دي دا بر ملکونه ټول یخ او لاندې چې کوم کافي حده پورې لږ ګرم نو څه حده پورې دا خبره کیدی شي خو لکه دا اوسه پورې په پاکستان کې کوم خپل مثال والو نو اوس هم په پښتونخوا کې اوس هم کافي حده پورې موسم لږ یخ دی او په سند او په دغه کې تقریبا چې بیګا هم په سند کې 39 و زما بچی بای روډ ته هغه واپس راوبلل شو نو هغوی وی چې 39 ډیګري سنټیګریډ ته په سکر کې نو هغه 39 هم ډېر لوی دغه دی. نو په سکر کې ستاسو خیال په سٹارټ کې 174 کسان په اولنو ورځو کې وو ټیک هغې کې کافي حده پورې کمی راغلی خو بیا هم په کراچۍ او په سند په دې کې ګرمي ده او په هغې کې کافي حده پورې کیسونه شته دي. صحیح ډیره زیاته مننه ډاکټر ایوب روز صاحب د خپلې رایې همدغه ماهرین طبي ماهرین ډاکټران هم دا خبره کوي چې یو احتیاط کول پکار دی هغه دا چې ګڼې ګوڼې لاندې دي تلل پکار دغه یو واحد همدغه علاج دی خو بدقسمتۍ نه زموږ خلک د شعور د عقل استعمال نه کوي او ډیره زیاته بې احتیاطي روانه ده ځکه حکومت هم په دې عقل باندې ډیر تشویش اظهار کوي چې په پېښور کې دغه کیسونو شمیره زیاتېدی شي ځکه دغه یو خلک چې کوم بازارونو ته را روان دي هغه احتیاط نه کوي. په دغه باندې به هم خبرې نورې کوو چې نن په وفاقي سطح باندې د صدر مملکت ډاکټر عارف علوي صاحب د مختلف مکاتب فکر سره تعلق لرونکي علما یو میټینګ شوی دی په هغه میټینګ کې په شلو نقطو باندې اتفاق شوی دی د څه شرایطو په بنیاد باندې د خبرې اجازه ورکړی شوی دی چې په د روژې میاشت روانه ده روژه کې به تراویح کیږي څه هغه شرایط دي په هغې باندې به خبرې کوو یو وړه چنده ماخلو. پروګرام کې یو ځل بیا هر کله د خیبر پختونخوا حکومت په تحریک انصاف هغوی چې موږ ډېر زیات ښه اقدامات کوو انتظامات د کورونا وایرس حوالې سره روان دي وفاقي سطح باندې موږ ګورو چې کورونا هم د سیاست ښکار شوی دا وفاقي حکومت بار بار تنقید کوي په سند کې د پیپلز پارټۍ په حکومت باندې چې هغه د دې شیزونو نه سیاسي فائدې اغستو کوشش کوي. نن هم دغه خبرې وشوې چې کله د عمران خان په مشرۍ کې د هغې ټیم وفاقي ټیم ناستو او هغې ټول قوم په اعتماد کې اغستو په هغه باندې هم خبرې وشوې. اسد عمر دا خبره وکړه چې په دې وخت کې یو وزیر اعلی د یو صوبې وزیر اعلی هغه سیاست په کورونا وایرس باندې کوي نوم هغه وانه غوښتو خو اشارات هغه د سند وزیر اعلی مراد علي شاه صاحب په طرف ته تر دې ما دا خبره هم راځي چې حکومت په خپل د کنفیوژن ښکار دی اوس پورې دا فیصله نه ده شوې چې لاک ډاون شته که نشته. یو طرف ته حکومت وایي که موږ لاک ډاون کوو نو د دې ملک غریب طبقه هغه به ډېره زیاته متاثره کیږي او موږ سره د هغوی فکر دی. بل طرف ته حکومت هم دا خبره کوي چې لاک ډاون موږ کوو نو د هغې د وجې نه د کورونا وایرس هم ډېر زیات خورېږي. حکومت په خپله باندې واضحه پیغام مخې ته نه دی راوستی خو دا وخت کې چې په کورونا کم سیاست کېږي د هغې په هکله باندې به خبرې کوو. موږ سره سینیر صحافي شمیم شاهد صاحب ټلیفون د لارې موجود دی. السلام علیکم شمیم شاهد صاحب. سلام. ډېره مننه شمیم شاهد صاحب. موږ وکتل څو ورځو راسې روان دی وفاق تنقید کوي په سند حکومت باندې سند وزیر اعلی بار بار دغه درخواست کوي چې په دې کورونا باندې سیاست نه دی پکار ټولو صوبو ته یو شان کتل پکار دي. تاسو هغې باندې کالم هم چاپ شوي دي پرایم منسټر عمران خان صاحب دورې کړي دي پېښور ته راغلی او لاهور ته تللی او اوسه پورې کراچۍ ته هغه لا نړو. آیا بیا دا زموږ دومره بدقسمتي ده چې په دغه مرض په ټوله دنیا کې پاکستان کې هم خور دی په هغې باندې هم موږ سیاست کوو؟ مننه جی زه خو چې ګورم په دې موجوده سیټ اپ کې چې دا زموږ په ټول ملک کې د 25 جولای 2018 نه په دې مخ روان دی په دې کې چې زه ګورم نو د ټولو نه ایکسپیرینس سړی چې کوم دی هغه به کې سید مراد علي شاه دی څوک چې د سن وزیر اعلی دی. که تاسو په مرکز کې وګورئ که تاسو په زموږ په صوبه کې وګورئ پنجاب کې وګورئ چې څومره وزیر اعلی دي بلوچستان کې وګورئ د هغې دومره تجربه نشته لکه څومره چې د مراد علي شاه ده. او که ستاسو خیال وي چې په 13 فروری کې کله کیسونه راغله د مارچ په شروع کې بیا کراچۍ ته ورسېدو نو مراد علي شاه د لومړني ځل نه هغه ماته حکومت سره رابطه وکړه
وزیر اعظم سره مرابطه وکړه او هغه وایي چې دا سلسله ډېره خرابه ده او د دې لپاره لومړنی سړی هغه چې هغه د لاک ډاون اعلان کړو او هغه د لاک ډاون فیصله کړې وه خو د بده مرغه زه دا وایم چې وفاقي حکومت چې کوم دی هغه بالکل د لاک ډاون په معامله باندې کنفیوژن ښکار دی نه لاک ډاون شته او نه لاک ډاون نشته بالکل داسې یو صورتحال دی خو دا ده چې دلته کې که تاسو وګورئ نو انتظامیه چې په هغې کې سیکورټي انتظامیه ده په هغې کې سیول انتظامیه ده هغوی تقریبا په ټول ملک کې کوشش کوي چې لاک ډاون وي زه نن چې کوم فکر راغلی دي نو په هغې کې که موږ وګورو نو زمونږ په پاکستان کې د مړو شمېره هغه تقریبا 1.5 ته ورسېده او دغه شان که موږ د مریضانو تعداد ته ګورو نو هغه تقریبا 7,000 ته ورسېده خو بل طرف ته چې ما نن یو خبر وکړو په بنگلاديش کې چې بنگلاديش زموږ ډېر غریب ملک دی او موږ ورته ډېر خراب په نظر باندې اوس هم ګورو پخوا هم زموږ د ظلمونو د لاسه هغې ازادي اخیستې ده ازادۍ لپاره مجبوره شوي دي نو په هغې کې تر اوسه پورې په ټول بنگلاديش کې د مریضانو تعداد 30 دی جی او د مړو شمېره صرف 8 ده او د هغې غټه وجه دا ده چې په کومه وخت باندې چې بنگلاديش ته لومړنی کیس ورسېدو نو د بنگلاديش وزیر اعظم اعلان وکړ چې لاک ډاون او لاک ډاون داسې لاک ډاون چې که چا خلاف ورزي وکړه که چا مطلب د هغو په دغه خلاف باقاعده قانوني کاروایی کېږي نه هلته کې پولیس والا کولی شي نه هلته پوځ والا کولی شي نه د سکول استاد کولی شي او نه د جومات په ملا دومره تیز شو چې هغه د خالد حسین واجد چې کوم دی نو د هغې د فیصلې خلاف ورزي وکړي شي هلته مکمل لاک ډاون دی او د هغې غټه نتیجه دا ده چې هلته کې نن سبا د مریضانو تعداد صرف 3 شپېته دی چې هغې کې تقریبا 2 چې کوم دي هغه په هسپتالونو کې دي هغه لږ مطلب په پازیټیو دي دا نور چې کوم دی نو هغې اوس حالت ښه دي نو زه دا وایم چې دلته کې د لاک ډاون ډېر سخت ضرورت پکار و چې لاک ډاون شوی نن به دا حالات نو یو میاشت شو د یوې میاشتې نه زیاته وشوه چې نن پوهېږو چې موږ په لاک ډاون کې یو که نه یو دلته موږ سره ټیسټونه نشته دلته موږ سره وینټیلیټر نشته دلته موږ سره هېڅ شی نشته او موږ بیا هم دعوې کوو چې موږ دا چلو کړو موږ هغه چلو کړو زما اندازه دا ده چې ټول دلته کې جمع خرج دی پکار دا ده چې وفاقي حکومت دې سات کې دا مسله چې کوم دی انساني مسله ده دا سیاسي مسله ده چې وفاق او د وفاق کردار ادا کړی وي وفاق مطلب چې صوبې ځان سره کړی وي او په کار دا چې د صوبې ځان سره کړی وي نن په حالت دا نو زه دا ګورم چې دا تاسو ګورئ چې لا د مراد علي شاه خبره نه کړي او چې مطلب په هغه باندې د ډلې شروع شي د پېښور نه پیوم ډلې کېږي او د لاهور نه پیوم کېږي او د اسلام آباد او د کراچۍ نه پیوم کېږي او یو ډېر عجیبه صورتحال دی که خاموشي نو صرف د بلوچستان نه چې بلوچستان کې مطلب چې د پاکستان تحریک انصاف له دوره نفوس نشته اثر یې نشته نو په دې وجه باندې د هلته نه لږ کم وي نو زه دا وایم چې موږ بالکل موږ دلته کې کرونا وایرس باندې هم سیاست کوو کرونا وایرس نه موږ چې کوم دی د سیاست یو ایشو جوړ کړی دا او اعلان کې دا یو انساني ایشو ده که نن تاسو وګورئ په امریکا چغې وایي اټلي چغې وایي سویډن چغې وایي سپین چغې وایي بلجیم چغې وایي فرانس چغې وایي او ټوله دنیا چغې په دغه کې په چین کې بیا شروع شو په ووهان کې موږ وایي دا چلو شاوه چلو شلته بیا شروع شو نو زما اندازه دا ده چې دا نه ختمېدونکی دی وزیر اعظم صاحب پخپله وایي چې دې اثرات به وي نو چې اثرات وي نو په کار ده چې موږ یو فیصله وکړو چې موږ مده خلک بچ کو او کنه خلک له مطلب دا وایي چې نه دی تبا روزګار نه دی تبا پکار دا ګورو د خلکو سروایول پکار دی دا خلک مطلب د مرض نه د افات نه بچ شي نو دا غي د ډوډۍ او دا غي د پوشاک او دا غي د رهن سین به تنظیم رسټو کیږي زه دا وایم چې زموږ په پاکستان په معاشره کې تر اوسه پورې به ډېر کم خلک چې هغه به د لوږې نه مړي زما اندازه دا ده چې زموږ پاکستان کې کاغه سند دی او کاغه پنجاب دی او کاغه پښتونخوا دی او کاغه بلوچستان دی
دا یو معاشره ده چې موږ ته دا پته لګي شمیم شاهد صاحب بخنه غواړم تاسو موږ سره ټلیفون د لارې اوسئ یو وړي شان د مې طرف ته ځم او د مې نه چې بعد راځم نو تاسو هغه کوم چې آیا بیا که وفاق دی که هغه خیبر پښتونخوا د موږ ګورونو آیا دلته آیا انتظامی بحران دی آیا دغه حکومتونه په خپلو ادارو باندې کنټرول نشي ساتلی آیا هغه د خپل بیروکراسي نه هغه شانتي کار نشي اخیستی یا بیروکراسي د هغې سره هغه شانتي تعاون نه کوي ځکه چې بار بار دغه خبره راځي په دغه عقله باندې به هم تاسو رای اخلم یو وړه شان دم اخلو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله موږ سره شمیم شاهد صاحب ټلیفون د لارې موجود دی شمیم صاحب مغه پښتنه د مینه مخکې مونږ کوله آیا حکومت انتظامی بحران سره ښکار دی ولې هغه د خپل ادارو نه کار نشي اغسته شمیم صاحب تاسو ته زموږ आवाज راځي हेलो شمیم صاحب تاسو ته زموږ आवाज راځي हेलो हेलो नहीं आ रही بخنه غواړو لاین کې څه مسله دا موږ کوشش کوو چې شمیم شاهد صاحب نه تاسو وکړه باندې چې دا وخت کې کم حالات روان دي په هغه کې دا وخت کې د انتظامی بحران کم صورتحال دی آیا حکومتونه ولې د خپل خلکو نه د خپل ادارو نه کار نشي اغسته دا وخت موږ ګورو چې کم د ټولو صوبو وزرای اعلی دینو په هغه کې ټول نه زیات تجربه کار وزیر اعلی د سند مراد علي شاه دی چې دغه پارلماني سیاست کې تقریبا 10 کالو پورې تجربه ده په 2002 کې هغه سند اسمبلی رکن منتخب شو او دغه نه بعد بیا په تیر حکومت کې هم هغه دغه صوبې وزیر اعلی پاتې شو ډیر زیات هغه پارلماني تجربه لري شمیم صاحب موږ سره ټلیفون د لارې شریک دی شمیم صاحب موږ پښتنه موږ کوله چې کم انتظامی بحران دی آیا حکومت په دغه ادارو باندې کنټرول نشته یا د خلک د هغوی خبره نه مني زمان داسې نه ده زمان دا چې عمران خان چې کوم دی یو منتخب وزیر اعلی دی وزیر اعظم دی او هغه چې څه فیصلو کې دا ټول ادارې به مني خو چې دا فیصله چې کوم دی دا سیاسي مصلحت او د سیاسي فائدې نه بالاتري جی پکار دا چې وزیر اعظم چې کوم دی هغه د خپل پارټۍ د سیاسي بالکل هغه ته حق حاصل چې هغه د خپل پارټۍ د پر راکاو کې او خبر دا چې هغه فیصله کوي نو پکار دا چې پای کې سیاسي مطلب دی نو کدا چې فیصله نو دا به خامخا کی او خو د بده مرغه که تاسو وګورئ نو د تیرو تقریبا دا اوس په کم 2 کال پوره شو په دې په کم 2 کال کې زمان دا چې وزیر اعظم فیصله چې کومې په هغه کې هغه سوی ورته هغه مینټینبل ني هغه کې اکثر تاسو وګورئ بدلون راځي وخت په وخت باندې بدلون راځي په زیاتو فیصلو کې بدلون راغلی نو په دې وجه باندې سیول انتظامیه چې کوم دا بیوروکراسي چې کوم دا جی چې هغه د موږ چې کوم دی ایگزیکټیو وایو ایگزیکټیو په باره کې یو پخوانی چې کوم دی اتر ویلي دي چې هغه سره به ډیر زیات چې تیر کوي هغه به ډیر په احتیاط کوي چې ایگزیکټیو وایي چې زه د امر چلوم زه د نظام چلوم زه د سیاسي جماعت او پالیسي امپلیمنٹ کوم هو مطلب چې په دې کې مثلا لاین آرډر تم کوم په دې کې مثلا خلکو سره چې کوم بے انصافي کیږي دا به نه پرېدم زمان دا چې وزیر اعظم صاحب د پکار دی چې هغه د فیصلې چې کوي دي کنه دا فیصلې د سیاسي مصلحت او د سیاسي دغه فائدو نه بغیر وکړي دا بالکل عمل کیږي ترڅو چې دا حقیقت دا دی چې زه ګورم مدته کې د ګډ ګورننس هغه شی نشته چې کم په صحیح ډیره زیاته مننه شمیم شاهد صاحب بخنه غواړم د وخت د کمی د هغه چې کم د ګډ گورننس خبره کیږي هغه ډیر زیات فقدان دی هغه ډیر زیات کمی په نظر راځي خبرې کوو چې نن صدر مملکت ډاکټر عارف علوي صاحب د علما سره ملاقات کړی دی او هغه کې په شلو نقطو باندې اتفاق شوی دی څه شرایط خوده شوی دي چې دغه شرایطو په بنیاد باندې با روزي چې کم تراویح دي د هغه اجازه ورکړل کیږي ډاکټر عارف علوي صاحب نن خپل یو پریس کانفرنس هم کړی دی قوم اس ڈسپلن کا اظہار کرے کہ یہ قوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے ساتھ گزرتی ہوئی معافی مانگتی ہوئی ایک اچھی قوم بنتی جا رہی ہے جو اپنے آپ کو بڑے منتظم انتظام کے ساتھ چلانا چاہتی ہے میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جن چیزوں کا فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ہے کسی ایک فرد نے یہ بات نہیں کی کسی ایک فرد نے نہ کسی ایک حکومت نے یہ بات کی
کہ تراویح نہ ہو اور مسجدوں کا لاک ڈاؤن ہوا. کسی نے نہیں بات کی, تو لہٰذا اس کو بلا وجہ ڈیبیٹ میں لانا کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے, کسی ایک نے نہیں. اور صحت کے ہیلتھ منسٹر بھی موجود تھے, ان کا جو مشورہ اور WHO کا جو مشورہ ہے وہ بھی اس کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا. اب یہ ذمہ داری ہے صرف ہر فرد کی ذمہ داری ہے, یعنی یہ ائمہ کی ذمہ داری اکیلی نہیں ہے, نہ قانون کی ذمہ داری ہے امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے, یہ ہر فرد کی. جب اجماع ہو جائے خیالات کے اوپر اور اتفاق ہو جائے ائمہ کے درمیان, مشائخ علماء کے درمیان اور حکومت کے درمیان, پھر اس کی خلاف ورزی تو بالکل ایک گناہ سمجھی جائے گی. اتفاق رائے سره فیصله شوې ده او په هغې کې علما ناست وو. موږ به دغه عقل باندې رایې اخلو. موږ سره د خیبر پختونخوا کې د وفاق المدارس صوبایي ناظم مولانا حسین احمد صاحب ټلیفون د لارې شریک دی. مولانا حسین احمد صاحب, تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو. شکریہ جناب, ډیره مننه. مولانا حسین احمد صاحب, اول خو چې کله دغه فیصله وشوه د لاک ډاون, د وفاق المدارس په ډېر زیات په هغې کې ذکر راتلو چې هلته ډېر زیات طلبا دي, هغه زیر تعلیم دي. بیا یو بیان مخې ته ستاسو طرف نه هم راغی چې تاسو حکومت هغه احکاماتو باندې عمل درآمد وکړو. غواړم دا چې دغه وفاق المدارس کې په دغه وخت کې څومره طلبا وو چې هغه زیر تعلیم وو, سالانه امتحانات هم را روان وو, هغه د دغه هر څه د وجې نه ملتوي شو. جی شکریہ. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه د کرونا وایرس نه چې کله زموږ ملک متاثر کېدل شروع شو او حکومت په دې حواله سره فیصله وکړي, نو ټولو مذهبي جماعتونو, ټولو مذهبي طبقو او ټولو مذهبي مکاتب فکر هغه متفقه طور سره د حکومت سره په دې سلسله کې د مکمل تعاون لاس مخکې کو, حکومت ته لاس ورکو او ټول خپل پروګرامونه ملتوي کړل. د مدرسو د سربندۍ, د هغې جلسې, حتی کې زموږ د وفاق المدارس چې کوم سالانه امتحان و چې په هغې کې تقریبا 4 لاکھ طلبا او طالبات د هغو شرکتو هغه موږ ملتوي کړل. او په جمعو کې او دغه شان په جمعو کې موږ د تهدید او د محدود کولو هغه فتوی هم ورکړي. نو د مذهبي طبقاتو د طرف نه حکومت سره باوجود د دې نه چې خبرو کې اختلافات هم وي, لیکن دا یو قومي مسله وه او بلکې بین الاقوامي مسله وه. نو موږ وی چې زموږ د ملک د الله تبارک وتعالی د دغه وبا نه محفوظ وساتي. په دغه سلسله کې ټولو مذهبي طبقاتو حکومت سره بھرپور تعاون کړی دی او هغه تعاون تر اوسه جاری دی, لیکن د حکومت د طرف نه د هغې څه مثبت جواب نه, بلکې الټا مذهبی طبقاتو هغه ټارګټ کړل, تبلیغی جماعت ټارګټ ک, دغه شان مدارس ټارګټ کړل او مساجد په حواله سره داسې فیصله وکړي چې هغه ناقابل فهم وي. لکه اوس د صدر صاحب د خطاب کلیپ تاسو اورو, زه ډېر په ادب سره د دې خبرې سره اختلاف کوم چې هغې دا فرمایل چې د انتظامیې هم دا ذمہداري د هغې د امپلیمنټ کولو په حوالې سره نه ده. زما خیال دا دی چې انتظامیې خو وي د دې لپاره چې کوم حکومتي احکامات وي د هغې امپلیمنټیشن او د هغې تنفیذ هغه د انتظامیې ذمہداري ده. مثلا زه به هغې کې مثال په طور باندې په جماعتونو کې د جمع د تهدید په حوالې سره هغه انتظامیه د جماعت د خطیب او د امام ذمہداری ګرځي, حالانکه د جماعت د امام او د خطیب هغه ذمہداری صرف آگاهی ده, وینا ده او خلکو ته یو درخواست دی. ظاهر ده چې هغه څخه داسې قوت تنفیذي نشته چې هغه د یو حکم نافذ کړي. نو دغه د احکام حکومتي احکاماتو امپلیمنټیشن او دغه تنفیذ هغه خود انتظامی ذمہداری ده. صحیح. مولانا موږ ذمہداری د خلکو آگاهی ده, هغه موږ کړی هم دا کوو هم. حکومت سره تعاون دی په دې سلسله کې مخکې هم کړی دی, اوس به هم کوو. مولانا حسین صاحب امپلیمنټیشن د حکومت ذمہداری ده, زموږ نه ده. صحیح. مولانا حسین صاحب اخیری پوښتنه کوم, مختصر جواب هم راکړئ چې کومه دغه فیصله اتفاق رائے سره شوې ده, ځان هم پوهه کول غواړو آیا فاصلې سره به په هغه صف کې خلک ولاړ وي, هغه به مونځ ادا کوي, آیا فاصلې سره چې بیا خلک ولاړي هغه مونځ بیا د هغې شریعت کې څه حکم دی؟ اسه عام حالاتو کې خو حکم دا دی چې په صفونو کې به
ټول مازګزار چې کوم دی هغه به یو بل سره بالکل متصل ولاړوي او زیاته فاصله چې کوم دا هغه بالکل مکروه ده هغه سره موږ خرابېږي لیکن داسې خاص حالاتو کې بیا دغه گنجائش شدید طور سره پیدا شي یعنی عام حالاتو دا یو هنګامي حالات دي په دې کې بیا دغه گنجائش هم پیدا شي لیکن د علماو مطالبه دغه ده چې د حفاظتي تدابیر سره په جماعتونو کې څنګه چې عام طور سره منځونه کیږي دغه شان منځونه دي کیږي لیکن حفاظتي تدابیر د اختیار شي دغه تراویح دغه منځونه او دغه ټول چې عبادتونه دي دا د خپل د معمول مطابق دغه وی لکه څنګه چې د ژوندۍ نور کاروبار ژوندۍ روان دي دغه شان عبادتونه دي خپل معمول مطابق رواني البته چې کوم حفاظتي تدابیر دي هغه اختیارول د زموږ ذمہ داری دي. ډیر زیات مننه مولانا حسین احمد صاحب د خپل د تنظیم د غیرای موقف راکولو هم خبره چې کوم موقف مخه ته راغلی د علماء طرف نه چې کوم احتیاطي تدابیر په نورو ځایونو کې اختیارول پکار دي هغه جماعتونو کې هم کول پکار دي خو هغه لپاره هم حکومت ته مخ کېدل پکار دي چې په دغه عقل باندې هغه خپل ګامونه پورته کړي صرف اقدامات او چتول هغه نه دي چې په نورو ځایونو کې کیږي دغه د علما یو متفقه یو اتفاقی رائے سره کوم فیصله شوې ده د وفاق مدرس هم دغه وینا ده چې هغه په دغه ټولو سيزونو باندې عمل درآمد کوي خو بیا هم اخره کې هغه خبره راځي چې چونکې دغه وایرس علاج نشته او علاج صرف هغه چې موږ احتیاط وکړو او د یو بل نه فاصله وساتو دا د نن پروګرام اجازه راکړئ الله پامان